دعوت اسلامی سره خپل ځان داسې منسلک کو داسې ما عزت مندو کچېرې تاسو خپل آخرت ښایستواله غواړئ دعوت اسلامی ماحول سره بالکل همیشګي اختیار کړئ مونځ پابندي به دا درته ښایي دا تحریک به درته ښایي تا ته به تسبیحاتو پابندي دا ښایي وظایفو پابندي به دا ته ښایي د قرآن تلاوت پابندي به درته ښایي شیخ طریقت امیر اهل سنت نه قربان شم مونږ ته دا ذهن راکړه چې سحر کې تاسو به مونځ نه بعد بل کار نه کوئ څه کار به کوئ کم از کم د قرآن پاک 3 آیتونه صراط الجنان نه یا کنز الایمان نه سره د ترجمه او تفسیر وای سره د ترجمه او تفسیر وای د امیر اهل سنت مونږ ته ذهن راکړی بیا فرمای ما عزتمند دین کې څومره خوند دی اوس هر سړی دا وایي استاد جي ما ته داسې وظیفه وښایه چې الله ما ته دولت ډېر راکړي زه برابر شمه هغه مونږ ته نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم خیلی د امیر اهل سنت فرمایي چې تاسو څنګه سحر لمر راپورته شي نو تاسو اشراق او چاشت نوافل کوئ اشراق او چاشت نوافل سره الله رب کریم انسان رزق وسیع کوي نو الحمدلله فی زمانہ دعوت اسلامی هر لحاظ سره زمونږ تربیت کوي زمونږ د اولادونو تربیت کوي زمونږ زنانو تربیت کوي خو کاش کچېرته مونږ دا تنظیم وپیژنو مونږ دا تحریک وپیژنو مونږ د تحریک سره مکمل طور باندې وابستګي حاصله کو نو ان شاء الله مونږ په دنیا او په آخرت باندې ښایسته وګرځېږو الله رب کریم نه دعا ده مالک کریم دې مونږ ته عمل کولو توفیق نصیب کړي